خزا خپل وزیر اعلی درون وزیر اعلی نر وزیر اعلی او بیا خپل وزیر اعلی جناب سہیل خان ته پر راتلو باندې هرکلی ویم د ټولو په توسط او بیا د امن و امان په حوالې سره نن بحث جاری دی خو مونږ ټول په امن او په جنگ خبرې کوو زما په خیال سره دا لا حاصل پدې دي چې د دې بنیاد معلومول غواړي د دې بنیادی کاز معلومول غواړي چې دا جنگ دلته ولې دی دلته کې جمهوریت نشته دلته د سپریم کورټ سپریمیسی نشته د پارلیمنت بالادستی نشته زما چې څومره خیال دی نو دا ټول هر څه چې تاویږي هم د دې نه گردش کوي ولې چې په مونږ په ډېرو خلکو کې بیا هغه جمهوریت هم نشته د نن نه یو څو ورځې مخکې زمونږ د وزیر اعلی صاحب د حلب خبره وه چې ډېر خلک ځان ته جمهوري وایي د جمهوریت داویدار دي د جمهوریت علمبردار ځان ته وایي خو هغو دغه حلب په وخت کې هغه شان کردار ولوباو چې دا د یو جمهوري خلکو نه و خو زه که په دې ټیم کې بیا د عدالت شکریا ادا نه کړم چې خیر د 26وي آئینی ترمیم نه وروسته خو عدالتونه هم هغه شانې با اختیاره نه دي خو د پېښور عدالت چې په هغه ورځې باندې کومه مثالي او تاریخي فیصله وکړه زه د هغو مشکور یم او شکرګزار یم یقینا د دې ټولو بنیاد د دې وجې نه دی چې دلته څوک قانون نه مني عدالت نه مني او پارلیمنت بالادستی نشته په دې وجه دا جنگ دی جی مونږه مسله خان صاحب چې په جیل کې پروت دی د دې دپاره پروت دی چې یاره دلته د قانون بالادستی دلته د امن و امانی دا خو زمونږ غوښتنه ده خو دا به حاله کیږي چې دلته صحیح یا صحیح شرعي نظامي یا صحیح جمهوري نظامي خو دا نه چې یاره د پارلیمنت خلک څوک چې حکومت دی هغه حکومت ته خلک راځي او دلته ورته وایي یاره زه په سیاست کې کار نه لرم خو دا پلانې ګورئ وزیر اعلی نه منم زه دې منطق تاریان یم چې یاره دا کم منطق دی او دا کم دلیل دی چې یاره په سیاست کې کار هم نه لرم خو ګوره سهیل وزیر اعلی هم نه منم دا د دې خو ساجیبه غوندې مسله ده زه دا هم وایم چې دا ایس پی آر زمونږ چې کوم جنرال صاحب دی د هغه صرف دا کار نه دی چې هغه راشي او دلته سیاسي تقریرونه وکړي پکار دا وه چې هغه دلته راغلی وی او که د زړې ښه وی او که نه وی ښه خو دلته د دې صوبې حکمران د دې صوبې وزیر اعلی سهیل اپریدي صاحب جوړ شوی دی او دا هغه ته مبارکي ورکړې وی ویلي وی چې ستاسو نه هیله لرم موږ به ټول په شریکه باندې دا صوبه چلو د دې صوبې کم مسلې چې دي دا به تاسو په سیاسي توګه موږ به په بارډر او نور چې کم انتظامی خلک دي هغو ټول به په شریکه باندې دا صوبه چلو خو هغه بجای د دې چې سهیل خان ته مبارکي ورکړي دلته د امن امان خبرې وکړي هغه پریس کانفرنس په دې باندې وکړه چې مونږ پلانې منو پلانې نه منو دا پلانې منو دا پلانې نه منو ته څوک یې چې دا اختیار تاله چا درکړی چې دا منو دا نه منو دا منو نه منو پکې د سره د ده شته نه دا د ده څه اختیار نشته د ده څه منډیټ نشته دا منډیټ دلته د 40 کروڑ عوامو چې څوک نمایندګان دي د هغې څه دی او هغه نمایندګان کې په هغې کې 90% نه بره صرف او صرف عمران خان ته میلاو دی 17 سیټونه چې کم میلاو دي نو د هغې حکومت چې چا جوړ کړی دی په 547 باندې دا ټوله دنیا نن د امریکې کې په هغې باندې بحث روان دی د دنیا په ګوټ ګوټ کې په بحث روان دی نن هغه خلک چې په دې حکومت کې وو مولانا صاحب هم نن دا وایي چې یاره دا کم څه چې شوي دي دا ناروا دي او زه د اسلام آباد طرف ته مارچ شروع کوم اوس ولې چې منډیټ زمونږ نه و چې څوک هم دي څومره خلک دي که سیاسي خلک دي او که جمهوري دي او که مذهبي دي او که بار ملکونه دي ټول هم په دې باندې دا یو خبره کوي چې یاره په پاکستان کې ظلم شوی دی د بل چا حکومت داسې چاله ورکړی شوی چې د هغو څه د عوامو منډیټ نشته نو تر څو چې د عوامو منډیټ د چا څه نه وي هلته امن راوستل د وسپنو چنې چې چل دي د وسپنو چنې خوړل دي دلته امن ناګزیر دی تر څو پورې چې د عمران خان منډیټ واپس شوی نه تر څو پورې چې دلته صحیح جمهوریت حکومت جوړ شوی نه نو دغه
دغه خبره زما په خیال څه چې په ناممکناتو کې دي. زمونږه زه یو بله یو داسې خبرې ته د خپلو ټولو ملګرو پاملرنه کوم، د دیو پام را ګرځوم چې پرون دی او کابل ما پرون په میډیا وکتل چې د پنجاب وزیر اعلی صاحب د خان صاحب تصویر په خپل تقریب کې اوچت کړی دی. ډېر بېهوده کار یې کړی دی، ډېر سپک کار یې کړی دی. د یو وزیر اعلی نه، د یو سیاسي لیډر نه، د یو سیاسي ورکر سم دا بد ښکاري چې د یو دومره عظیم شخصیت چې څوک د مدینې د ریاست خبرې کوي، څوک د پاکستان د ټولو نه مقبول او مقبول ترین لیډر دی، د هغه تصویر څوک په جلسه کې او هغه ځان ته د پنجاب وزیر اعلی وایي او هغه اوچتوي او هغه پخپله که فرض که یو ورکر یې کړی وی پکار دی چې هغې ورته ویلې وی چې دا دې غلطه کړې ده، خو هغې پخپله د هغه تصویر اوچت کړی دی. زه مذمت کوم او د دغې خبرې غندنه کوم چې که فرض که تاسو جمهوري عمل نه خپلوئ، بیا ګورئ د سوشل میډیا د میډیا او زمونږ د ورکرو نه ټوله دنیا بیا امان غواړي. تا چې زما د مشر غلط تصویر جوړی، ستا یو مشر رانه نشي پاتې کېدی. زه دا وایم چې که فرض کا تاسو په احترام پوهیږئ، مونږ به سره احترام خبرې کوو، خو که په احترام نه پوهیږئ کم څه چې شوي دي د دغې بیخي چې که فرض کا اډمن یې کړی هغه دې معافي وغواړي، که اډمن یې نه یو دی پخپله اجازت ورکړی او دی پخپله کړی، دا به ټیک ټاک معافي غواړي، که نه نو په ایمان چې د هېڅ چا مشر راناسې نشي پاتې کېدی. ملک صاحب زمونږه بس زیاتې خبرې نه کوم. دا یو عرض لرم چې مونږه مخکې یو جړل چې ګولې کیوں چلائے، خو هغې نه وروستو زه په بېګناه خلکو باندې په 26 نومبر باندې ګولۍ وچلولې. زمونږ دنیا زلمي شهیدان کړه، دنیا ورکرې شهیدان او زخمیان کړه. د هغې نه وروستو دوی اوس خونخوار تی جوړ شوي دي، د دوی خولې ته د وینې خوند لګېدلی دی. بله ورځ یې بیا د TLP دنیا خلک شهیدان کړل. د هغې مونږ بھرپور مذمت هم کوو او دا وایو چې ګوره دا وطن داسې مه مجبوروئ چې د ټوپک په بدل کې ټوپک راواغستی شي. یو ځل ډاکټر صاحب چې ویلي و چې ګوره دې ته مه مجبوروئ چې کله د ټوپک په بدل کې ټوپک راواغستی شي نو بیا لاشونه په خرو په قچرو را رواني. کله چې د ټوپک بدل د ټوپک څه چې روشي نو بیا د خلکو سرونه په جرګو راوړی کېږي. زه دا وایم چې ISPR صاحب تا چې ټول عمر څه ویلي دي، نن ماته د خپل میدان نه دا پته لګي چې تا دروغ ویلي دي. ولې چې په میدان کې بله ورځ د پوجیانو څه چې کوم زما رونه دي، زما درد د هغو څه شریک دی، زما وجود دی، زما تن دی، زما د وطن فخر دی. د دغه پوجیانو سرونه چې وړی شوي او بیا وروستو په جرګو راوړی شو، نو ISPR دغه ورځې بیان دا دی چې په میدان کې دنیا مونږ دهشتګرد مړه کړه. یو پیشو دې راته د دهشتګردو ثابت کړي، والله لازم چې زه به یې دا ټولې ومنم. خو زه د میدان یم، د دغې خاورې یم، د غزې سره تعلق لرم. زما یونین کونسل دی ټیک ټاک دغه سړي دروغ ویل دي او په خپلو دروغو دې د دې قام نه معافي وغواړي. دا یې بالکل غلطه ویل ده. پچھلے ٹینیور میں جب اور پارٹی کے مشران جیلوں میں تھے تو سارے کیبنٹ جاتے تھے ادھر جیلوں میں، کیبنٹ بنتا تھا ادھر جیلوں میں، کیبنٹ کی پوری کارروائی ہوتا تھا. اور ابھی ہمارے جو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، جو چیف ایگزیکٹو ہے، اس کو اس دن اس نے ملاقات کرنے نہیں دیا. یہ اس کے لیے شرم ڈوبنے کے وقت ہے. جس کو شرم ہونا چاہیے، اس کو ہونا چاہیے کہ سارے جتنے بھی ورکر ہے ہر لیڈر کے ساتھ ملتا ہے، تو ہمارے لیڈر کے ساتھ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہ ملے تو ہمیں اس حالت پہ مجبور نہ کرے کہ ہم پھر جائیں اور آپ لوگ دیکھتے رہیں. ایسی حالت پہ مجبور نہ کرے. مہربانی. عجب گل خان.